डिवीजन هم شته ضلع هم شته ټاون هم شته دا سټپ بای سټپ به داسې راځو چې هر کله داسې یو خبره راتله تاسو به انشاءالله د پاسبان په ګروپ کې ایډ یې هر ملګری به د هر اکټیویټي نه خبرېږي چې یاره څه روان دي څه کېږي څه نه کېږي نو انشاءالله تاسو ټول به موږ سره ولاړ یې که نه دا به مونږ قاري صاحب به تاسو په دې باندې هر وخت چې انشاءالله مونږ هم تاسو ته دا حل درکوو چې هر کله تاسو باندې یو خبره راغله ستاسو په دې علاقه کې یو کمزوري سړي باندې یو خبره راغله پاسبان وایي دا چېرې زه به د ریډۍ والا د کمزوري ملاتړ جوړېږم زه به د هغې اواز جوړېږم نو انشاءالله مونږ به تاسو سره شانه بشانه ولاړ یو چې هر قسمه خبره راتله صرف خلک خو د راتلو خبره کوي انشاءالله چې زمونږ د وینې ضرورت وي مونږ به تاسو سره وي په آخره کې بیا د خپل بندګانو مشکلات حل کول د هغه بندګانو نه هغه سل غواړي چې کوم بندګان الله پاک غوره کړي په معاشره کې او پوهې کې خو د دې کام دپاره مختص کړي او بېل کړي هغه خلک الله پاک برګزیده بندګان د الله پاک نږدې بندګان د الله پاک محبوب بندګان دي نو الله چې تاسو نن د الله پاک برګزیده او محبوب بندګان دي چې تاسو غرض نشته دي هیڅ تاسو عمل هیڅ تاسو لالي نشته دي خالص د الله درغه لپاره د الله ستاینه جوړېږي راغلي همدا څه ده کنه او د بقا لپاره د اسلام د سربلندۍ لپاره او د مظلوم او د خوار ولس د خدمت لپاره د ظلم او د جبر خلاف د لاقانونیت خلاف په هر محاذ باندې به د پاسبان پاکستان ارګنایزیشن د دستور او د نظم و ضبط د لاندې هر قسمه قربانۍ ته تیار به یو هیڅکله به نه رسو کېږو الله ته شاهد یې ته زموږ حامی او مددګار شي آمین ثم آمین ستاسو ته ټولو مبارک شه تاسو ټول پاسبانان شئ مېلمنو چې ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ته موږ له رالئ د لږ ټایم کې او بیا د خپلو مشرانو د کلیوالو ډېره شکریا ادا کوم والسلام بالکل دا زه موجود یم په هندکو د امان کې د ملک امجد حجرې کې هغې په پاسبان مجلس پاکستان کې شمولیت اختیار کو کابینه جوړه شوه دا وخت موږ سره مرکزي صدر چې کوم دی قاري مسیح ګل صاحب هم موجود دی هغې سره خبرې کوو زمونږ لله فی الله خپل پیغام د هر چا لپاره دی نن دلته موږ موجود یو په هندکو د امان کې د دې ملګرو ماشاءالله ډېر ښکلي جذبات دي او ډېر ښکلي یقینا دا چې ډېر زیات په دې کې پولیس شته لږ په دې باندې کار کول غواړي چې لکه د قوم او د ولس خدمت دپاره دې وتراشلی شي او دې کار کول غواړي په داسې یو پلیټفارم ورته نه فراهم کېږي چې باغې کې دې بېلوس خدمت وکړي هر طرف ته چې ګوري نو ټول مخ مروت دی پکې ټول د هر سړی د خپل ځان خبره کوي پکې او الحمدلله صرف یو واحد پاسبان دی چې هغه صرف د الله خبره کوي او د الله د مخلوق د خدمت خبره کوي نو دوی په دې څیز باندې ماشاءالله ډېر مطمئن شول خوشحال شول او زه هم د دې نه خوشحال یم او سره امید لرم چې دې به ځای باندې په هندکو د امان په ټول چاپېریال کې به دا خپل غږ چې کوم دی دا به دې خور کړي او ځای به ځای مشري یونټي جوړ کړي او دې ته ما طرف نه خپل اختیار هم دی چې دوی تاسو ځای په ځای باندې د هندکو د امان څومره ایریا ده په دې کې تاسو ځان خپل یونټي جوړ کړئ تنظیمونه ډېر دي پاسبان تنظیم چناو ولې یاره موږ مطمئن په دې باندې غریب سره مرسته کول دي ظالم خلاف ودرېدل دي او انشاءالله چې دې نه دوی سره به موږ خپل تعاون کوو دوی به موږ سره کوي انشاءالله ناظم صاحب څه به سر زه خو به دا وایم چې زموږ کلي کې الحمدلله لکه سیاسي پارټیان هم ډېرې دي او همداسې فلاحي تنظیمونه شته چې څه خدمتونه کوي خو د ټولو نه د دې تنظیم د ټولو نه چې کوم ښه کار زما ته کوم خوښ دی نو هغه د مظلوم سره ودرېدل دي د جبر او د ظلم خلاف سټوډنټ وم اوس هم چې کوم د ظلم سټوډنټ باندې کار کوم پاسبان ویلفیر ارګنایزیشن یو داسې پلیټفارم دی چې دا د ظلم خلاف د جبر خلاف د ناانصافۍ خلاف چې کوم دی هر وخت د مظلوم سره ولاړ دی او د هغې ساتې ورکړی دی نو دې ځله زموږ زما د ملګري دا یو ناظم صاحب زما کم دی او دا ملګري د دې دا خواهش چې موږ پاسبان ویلفیر ارګنایزیشن جوین کړو او د ظلم جبر ناانصافۍ خلاف یو آواز اوچت کړو چې هغه هر څومره زورور تکړه او زورور سړی وي انشاءالله موږ به د هغه مخنیوی کوو که هغه په قانوني طریقې سره وي که هغه په عیني طریقې سره وي که هغه د احتجاج په شکل کې وي که هغه د تحریري په شکل کې وي انشاءالله موږ به د خپل ملګرو سره په هر ټایم کې شانه بشانه ولاړ یو په هر پلیټفارم به انشاءالله موږ سره په فرنټ پیج باندې ولاړ جی بالکل سره تعلق لرونکي مشران ټولو دا وینا وه چې په پاسبان یو داسې تنظیم دی چې په دې کې د هر محکمې سره تعلق لرونکي خلک موجود دي هغې او د نوي راتلونکو خلکو ته ټولو ته دا میشن وښود چې کله کوم ځای کې منشیات خرڅېږي کله کوم ظلم کېږي د هغې خلاف موږ ټول یو ځای ورځېږو